हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूस सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान पर तमाम मखलूक़ात की अशरफ और अफजल गर्जवले दे। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इंसान के दन्ना द अक़ल सिफत अचवले दे कि दे अखबल द अक़ल इस्तेमाल की दे अक़ल पर ज़रिए सरा दे खैर तो वरसीगी और द अक़ल पर ज़रिए सरा दे द शर नज़ान बच की। द अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदानियत, द अल्लाह यव्वाले, द अल्लाह तौहीद आगा वो पेजनी अखपल अक़ल पर सही ज़िगी बांधे इस्तेमाल की। कचरी दे दा अखपल अक़ल ना फ़ायदा वा नखली और अल्लाह रब्बुल आलमीन वर्तवश दा अक़ल इस्तेमाल का। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदिगान मुखातब गई द अखपल तौहीद द वहदानियत ज़िक्र कई ब्या वर्तवे अफला ताक़िलून, तासु अक़ल न लरई। अशरफुल मखलूक़ात व तमाम मखलूक़ात की दन्ना तो अफजल ये अशरफ ये ताले इम्तियाज़ दरकड़े शेवे दे तो जुदा शेवई अखपल अक़ल वल नहीं इस्तेमाल है दी अक़ल बज़रिए बांधे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदानियत पे जना द अल्लाह तौहीद खैर और शर फ़ायदा और नुक़सान दुनियावी फ़ायदे उखरवी फ़ायदे जन्नत और जहन्नम दा पे भेजना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान ता दो लारे खोली दी द खैर और द शर, तौहीद और शिर्क, सुन्नत और बिदात, फ़ायदा और नुक़सान। दब इंसान अखबल अक़ल इस्तेमाल द अक़ल न बफ़ायदा अखली और दा लारी व बेजनी बेद इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानान तो प्रेखौ दे दे कि दे कम अलार इख्तियारी दे पर कम अलार बांधे रवानीगी द खैर पर लार रवानीगी द शर, तौहीद पर लार रवानीगी और द शिर्क पर लार बांधे हम दरंगा द सुन्नत लार इख्तियारी और द बिदआत व द खुराफात लार इख्तियारी, द जन्नत वालू लार इख्तियारी और द जहन्नम वालू लार इख्तियारी। पल फ़ायदा लटई और का नुक़सान लटई अल्लाह रब्बुल आलमीन दादवान लारी दी इंसानान ता खोली दी वाज़ह कड़ी दी वर्ता और बिया दी इंसान ले इख्तियार वर्कड़े दे चिदा बकम लार बांधे जी इख्तियारी पदे वजह वर्कड़े चिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ल वर्कड़े दे चिदे अखबल अक़ल इस्तेमाल की। मुशरिक सरे अगबा बज़ाहिर के दन अक़ल डेर लरी दुनियावी फ़ायदों बांधे बा खप होएगी खुदा अखबल आखिरत पर फ़ायदे और नुक़सान बांधे बयान होएगी।
الغرض الله رب العالمین د انسان ډېر عزت والا ګرځولی په دې وجه باندې چې د خپل عقل په صحیح ځای کې دننه استعمال کړي او د صحیح لارې انتخاب وکړي د سمې لارې انتخاب وکړي همدغه رنګه د اجتماعي امور الله رب العالمین د انسانانو د فائدې لپاره په هغه باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې د دې سره معاشره جوړیږي د دې سره ملک علاقه جوړیږي د دې سره یو نظام جوړیږي الله رب العالمین چې دا انسان پیدا کو آدم علیه السلام آدم علیه السلام چې الله رب العالمین کړه پیدا کو د هغه د عزت او د تکریم د پاره ملائکو ته رب العالمین حکم وکړو دیتا د آدم علیه السلام ته سجده وکړي د تکریم د پاره مخکې قومونو کې قبل الاسلام د اسلام نه مخکې قرآن کریم نه دا معلومیږي چې د اکرام او د تکریم د پاره د عزت د پاره د احترام د پاره سر به ټیټول کېدو سجده به کېده زمونږ په شریعت کې په اسلام کې د رب العالمین نه علاوه هیڅ یو کس ته هیڅ یو انسان ته جایز نه دی چې هغه ته سر ټیټ شي او سجده ورته وکړي شي هغه ته دې سجده وکړي شي نه تعبدي نه د عبادت په نیت باندې نه د اکرام او د تکریم په نیت باندې نه د عزت او د احترام په نیت باندې او نن سبا خو د مسلمانانو حال دا دی په نوم باندې مسلمانان پاتې شوي دي او حال یې دا دی چې خپل یو الله یې پرېښودی دی او غیر الله ته قبرونو ته پیرانو ته ژوندي انسانانو ته بس هغې ته سجدې لګوي هغې ته سرونه ټیټایي زمونږ په شریعت کې په دین کې جایز نه دی چې د رب العالمین نه علاوه بل هیڅ یو شخصیت ته یو انسان ته یو نبی ته یو ولی ته یو بزرګ ته سر ټیټ کړی شي او هغه ته سجده وکړی شي مخکینی قومونو کې دننه ګوره دا شریعتونه دي مخکې شریعتونو کې ډېر داسې شیان به وو ډېر شیزونه به داسې وو چې هغه به حلال وه جایز به وه زمونږ په شریعت کې په اسلام کې هغه حرام دي په دې کې د رب العالمین ډېر حکمتونه وي چې الله رب العالمین د احکامات بدلی را بدلی د نبی په ذریعه باندې نبی چې کوم دین راوړ بیا دین هغه دی بیا به باغی کې دنه څوک ګوتې نه وایي د ځان نه به حلالول او حرامول نه کوي او د ځان نه به تشریعات نه کوي بس هغه دین دی چې الله رب العالمین کوم په نبی باندې را نازل کو نبی له ورکو بس هغه دین دی الله رب العالمین دی ملائکو ته وی انی جاعل فی الارض خلیفہ چې الله رب العالمین دی ملائکو ته وی زپس مګه کې دنه یو خلیفہ ګرځول غواړم دې لپاره پس مګه کې دنه امن راشي په دې کې فساد ختم شي ځکه د روایتونو معلومیږي چې مخکې په دې ځمکه باندې د انسانانو نه پهله جنات آبادو پیریان
او هغه پیریانو فسادات، شرونه، قتل و غارات دا پکې دنه ډیرو. نو په دغه وجه باندې ملائکو د رب العالمین نه سوال وکړو چې الله ته داسې خلق په ځمکه کې دننه آبادوي چې هغه به فساد کوي په ځمکه کې، وینه به بهیي ناحقه. الله رب العالمین په هغې کې مقصد دا و چې خلق د فساد نه راوځي، دا خلق د فساد نه راوځي، فساد پرېږدي، شر پرېږدي، قتل و غارت پرېږدي، ځکه چې په دوی باندې به یو رهنما یو رهبر به یو مشر به یو قائد به قائد او مشر هغه به په معاشره کې دننه خیر جوړوي، اصلاح به راولي په دو شیانو باندې، په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر باندې. خیر طرف ته به خلق رابلی، دعوت به ورته کوي، د خیر نشاندهی به ورته کوي، د هغې پہچان به ورله ورکوي، زړونه به یې راغب کوي خیر طرف ته. او دغه رنګه منکر، شر، فساد، فتنه د هغې نه به ورله انذار ورکوي، یره به ورکوي. بیا چې څوک خیر طرف ته راځي، په خیر باندې عمل کوي، هغې ورله به زیری ورکوي. او چې کم خلق خیر طرف ته نه راځي او شر طرف ته ورمنډې وایي، هغې ورله به یره ورکوي، انذار به ورله ورکوي. او دا د انبیاو مشن دی. یو مشر، یو قائد، یو خلیفہ، یو بادشاہ هغه ډېرې لویه ذمهواري لري چې هغه به په اجتماعي امور باندې ډېر غټ یو لوی نظر وي. دا خلق به راجمع کوي خیر طرف ته. او دغه رنګه فساد په ځمکه کې د مؤمن صفت هم دا دی انفرادي او اجتماعي، دا به د ځمکې نه فساد ختموي. الله رب العالمین د منافقینو صفت بیانوي چې دا خلق څه کوي؟ ويفسدون فی الارض، په ځمکه کې دننه فساد خوري، قتل و غارت. او بیا بادشاہ، خلیفہ، قائد، مشر، رهنما دی به د دې مؤاخذه کوي، دا به نه وي. نن سبا زمونږ ستاسو دا معاشري خرابې دي، زمونږ ستاسو حالات د معاشري د فساد نه، د فتنو نه ډکې، امن سکون نشته دی په هر اعتبار سره. هغې وجه دا ده چې د خلکو دین اسلام پرېښودی دی. زمونږ په ملک کې دننه یو اچار دی، پالټیانې 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 پالټیانې، هر یو پالټي خپل ځان ته کشۍ وهي او د خپل مفاداتو دپاره، د خپل ذاتي اغراض مفاداتو دپاره هغه امن ختم او فساد بے حد زیات. زمونږ ستاسو د معاشري حالت څه دی؟ زمونږ ستاسو د ملک حالت څه دی؟ قاتل کم سړی وجل گئی، یو انسان وجنی، یو مسلمان وجنی، قتل کوي،
دی قاتل ته دا معلومه نه ده چې زه دا یو مسلمان ولې وژنم، ولې د یو خاندان د یوې کورمې هغه کور ولې ورانومه. یو انسان قتل کول، وجل، څونه سخت وعیدات په دې باندې راغلي دي. چا چې یو انسان بغیر د جرم نه معنا دا ده چې د هغې جرم سزا هغه به هم بادشاه ورکوي، خلیفه به ورکوي، هغه به هغه سزا ورکوي. عام سړي ته هم د اختیار نشته چې هغه راباسي او د هغې سزا ورکول شروع کی او قصاص اخیستل شروع کی، ځکه چې د دې نه فساد خورېږي، د دې نه فتنه خورېږي، د دې نه قتل و غارت په معاشرې کې نور زیاتېږي. کله چې بادشاہ عدل او انصاف والی دونه غټ زیری چې الله رب العالمین ورکړی دی چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې هغه بادشاہ چې هغه عدل او انصاف والی، عدل او انصاف په هغه وخت دنه قائم کیږي چې کله انسان د ځمکې نه فساد ختموي، شر ختموي، فتنه ختموي، د هغې ازاله کوي، قاتل ته مجرم ته پکې سزا میلاویږي، د قاتل او د مجرم د ظالم دغه پکې لاس نیولی کېږي او د مظلوم مدد کولی کېږي، مظلوم له انصاف ورکولی کېږي. په دې وجه بیا معاشره جوړیږي، بیا امن خیر په دې معاشره کې دننه راځي. او چې کله بادشاهان په خپله ظالمان شي، هغه خپله قتل و غارت د خپل سیاست دپاره او د خپلې پالیسو دپاره او د خپل د ووټونو زیاتولو دپاره قتل و غارت شروع کی او مسلمانان وجل شروع کی، د هغې په وینو باندې سیاست شروع کی، بیا به امن سکون څنګه راشي په معاشره کې، په ملک دننه اجتماعي امور. زمونږ ستاسو خو د ملک داسې یو حال دی، بله ورځ دلته کې یوه وقعه وشوه د شپې په 12 بجې باندې. تاسو کې ډېر ملګري ترې نه خبر یې، د شپې په 12 بجې باندې اچانک ډزې شو چې موږ هم ورمنډې مې کړې. نو په دغې لاره کې په دې کوڅه کې دننه 2 کسان را اشار کړي و غړو ډکیتانو غلو، دا 4-5 ډزې پې وکړې او بیا د په دې زه لرې هم وم، تیاره هم وه، هغه وخت کې دننه په لاس کې څه وهم نو. ما چې ولیده که نه د انسان دا قیمت د یو انسان سره، د یو سړي سره یو خاندان نه خاندانونه تړلی شوي. د یو انسان قیمت څه دی؟ قیمت دا دی چې الله رب العالمین وایي چا یو انسان، یو نفس هغه قتل کو، د دې انسان جرم دونه غټ او لوی دی گویا کې چې د ټول انسانیت قتل کو، ټول انسانیت یې وژو، دونه غټ یو جرم دی د انسان.
زمنګ په ملک دنه قانون نشته دی که قانون وې مجرم ته سزا ملاوي دی امن به سکون به او چې کله محافظ په خپل مجرم شي محافظ په خپل قاتل شي محافظ په خپل ظالم شي محافظ په خپل ډکیت شي محافظ په خپل غل شي بیا به امید د چا نه وساتي د امن امید به د چا نه وساتي د خیر امید به د چا نه وساتي زه چې بس بار ته ووتم لاس کې سوونو خو په هغه ټایم کې دننه داسې یو اوازونه مې وکړه نو په هغې په وجه باندې ما ولیدو چې هغه سړی په دې سر باندې ویشتو 4-5 ډزې ویشتل خو نور په دې سر باندې ویشتو الله رب العالمین دا هغه سړي ژوند به لیکلی و حفاظت پې کو دا هغه سړي په تماشې کې دننه چیمبر کې دننه هغه ګولۍ ونښته دا درې کال 200 پاتې شوي په تماشه کې دننه پای کې یو ګولۍ په هغه چیمبر کې ونښته اوس بیا خو هغه غله پوه شو هغه ډکیتان هغه موټر سایکل ته نم پاتې شو هغه تماشې م غورځولې وه ودانګل ودښتلې بیا ورپسې موږ خپل دغه وکړو خو خلک د لاسه وتلي وو بیا چې موږ رابطه وکړه د 15 سره 2 غنټې بعد خو خالي هغه راورسېدل زخمیان موږ ورسول د انساني همدردۍ په وجه باندې هسپتال ته مرګري ورسره شو وی رسول او کله هغه تماچه یو مرګري راواغستله تیاره وه شپې ټیم و 12 بجې بجلي نه و غالبا تماچه راواغسته په هغې کې چې ما وکته ګولۍ په چیمبر کې نښتې وه دته موقع نه و میلاوه شوې که نه دغه کسانی په دې سر باندې ویشتل ځکه چې نور خو په خپل وس کله ویشتلی وو موټر سایکل دې نه پاتې شوی و هغه موټر سایکل چې کله موږ ولیدو مرګرو په هغه موټر سایکل په جیب کې دننه لاس ورکړو په هغې کې دننه بټوه پرته وه چې هغه یې راوویسته هغې کې دننه کارډونه چې وو هغه د پولیسو دا ډکیتان نه چې کوم موټر سایکل پاتې شو هغه موټر سایکل په جیب کې دننه کم کارډونه پراته وو هغه کارډونه د محافظین وو هغه د معاشرې محافظین په معاشره کې دننه د غلو د ډکیتانو لاس نیونکو خلکو ځکه زه داسې وایم چې محافظ سربرا حکمران بادشاه ادارې هغه خپله په دې کار کې دننه ملوث شي امن اطمینان به څنګه راشي په ټوله کراچۍ کې دا حال دی چې بس سړی د کور وځي او بیا بالخصوص د ماښام ماخوتن دغه ټیمونو کې نو بس خالي د الله رب العالمین په اسره باندې بیا د هغې نه وروسته معلومه شوه دغه کسان چې وو دا خپله پولیسان وو دغه محافظین وو د دې نه مخکې یو واقع شوي وه څه وخت یې وشو زمونږ د شیخ عبدالبصیر صاحب سحر مانځه له راغی جومات ته او د سحر مانځه نه بعد د جومات نه ووتو روانو خپل کور ته تلو او په لاره کې دننه دغه ډکیتان دغه غلا دغه ظالمان راله چې څه ورسره وو هغې ته نه هم واخسته او شیخ صاحب ورته خالي یو نصیحتي طور باندې خبره کوله چې د الله بندګانو دې وخت ته وګورئ دې ټیم ته وګورئ د الله نه هم نه هېرېږئ او دونه بیا خبره بده ولګېده چې شیخ صاحب باندې فار وکړو او څونه وخت د دغې معذورۍ نه او د دغې تکلیف نه
تیرې کړې. دا زمونږ ستاسو د معاشري حالت دی، دا زمونږ ستاسو د ملک حال دی. او دا جوړېږي چا نه؟ دا د مشرانو نه، چې کله ستا حکمران په خپله غل یې، هغه ډکې دي، هغه د عوامو نه هېڅ موقع نه پرېږدي چې په هغې باندې ظلم وکړي، په هغې باندې سیاست وکړي، د هغې په وینو وکړي، د هغې په مال باندې وکړي. دغه حکمرانان دي. ها په دې دونه وخت کې، په دې دونه زمانه کې، زمونږ په دې عمر کې د امن، د اطمینان، د سکون، د خوشحالۍ وخت کم چې حقیقت دی، حقیقت چې کوم دی، هغه منګه د دغه عمران خان په دې دور کې دنده ولید. دغه عمران خان دا دور چې امن، اطمینان، سکون، خوشحالي، ارزانی دا هر سره پکې او دا حقیقت دی. زمونږ د دې ملک 4 یا 15 یا کاله کېږي د جوړېدو، او دا ملک مسلسل په دغه بدامنۍ کې دننه روان دی، په دغه جنګونو کې روان دی، په دغه شر و فساد کې دننه روان دی، په دغه قتل و غارت کې روان دی، دغه د مسلمانانو او دغه انسانانو د وینو په سودا کې دننه روان دی. دا یې څوک کوي؟ همدغه مشران دي، دغه کوي. اوس دا د ووټونو وخت دی، دا ووټونه را نږدې شوي. تا به یو سړی په ټول عمر په سترګو باندې لیدلی نه وي، د ووټ دپاره به ستا ګلۍ ته او ستا کوڅې ته رامنډې وایي راځي به چې ووټ راله راکړه، تاله زه ملک جوړوم. ملک تر هغه پورې نه جوړېږي چې د الله دین ته، شریعت ته، اسلام ته راونه ګرځو. ملک تر هغه پورې نه جوړېږي. دا فتنه، دا فساد، دا قتل و غارت، دا سیاست، دا پالیسیانی، دا د امریکای غلامی، د هغې بندگی، دا د IMF غلامی، د هغې بندگی، دا د ورلډ بینک غلامی، د هغې بندگی، دا به همدغه شانتې روانې چلیږي. به دا فساد په دې ملک کې دننه نامعلومه، یو خدا ډېر مشهور لفظ دی، نامعلوم افراد کے فائرنگ سے قتل، نامعلوم افراد نے جرم، نامعلوم افراد قتل، نامعلوم افراد ډکیتی. په دې بهر نور ملکونو کې خدا نشته دی. دا نامعلوم الفاظ خو په دې بهر نور ملکونو کې نشته دی، ولې هغه انسانان نه دي، هغوی سره قانون نشته دی. پرېږده خپل د جمهوریت هغه قانون راواله. دا کم جمهوریت چغې چې ته وهې، او د کم جمهوریت د حفاظت دپاره چې دا ځان نیغ نیغ کې، او د جمهوریت دپاره چغې وهې، بس هغه قانون دی راواخله. په دې د کفارو، د یهودو او د دې اسرائیلو او د دې یورپ په دې ملکونو کې دنه جمهوریت نه دی. دا بدامني، دا قتل و غارت، دا فساد هلته شته دی. شرم او حیا خو د دې نه پکار ده که نه؟ ته خو ځان ته مسلمان هم وې او د اسلام په نوم باندې چغې هم وهې، او د ټولو نه غټ بېایمانه او ظالمان پکې دغه خلک دی چې د اسلام نوم استعمالوي، د اسلام کارډ استعمالوي، د علم او د علما نوم استعمالوي، او بیا د دې بدبودار نظام حصه جوړه شوي، د دې جمهوریت حصه جوړه شوي، او بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو او د دې خلکو، د دې انسانانو، د دې ملک په دې اوسېدونکو باندې
سیاست او پالیسی خپل کوي. غړ غړ پټکی به وهالي او دا دونه غټ غټ خېټې به نیولي د حرامونو به ډکې کړي او د اسلام نوم به استعمالي او د اسلام په نوم باندې به د مسلمانانو په وینو باندې بلبي کوي. بس کم ځای کې دننه ورته د مردار غوښه میلاویږي هغه طرف ته منډې وایي. عزتمندو یو خبره یاد وساتئ، د علماو الله رب العالمین ډېر یو لوی اوچت مقام ذکر کړل، بیان کړی دی. د علماو ډېر یو لوی مقام دی. د انبیاء وارثان دي. والذین اوتوا العلم درجات. الله رب العالمین ډېر درجې ورکړل، مقام مرتبه ورکړل. خو عزتمندو چې کله یو عالم یو مولا خپل منصب پریږدي او د دنیا طالب شي، د دنیا وږی شي، په مردارو پسې منډې شروع کړي، حق ګویي پریږدي، حق بیانول پریږدي او خرڅېدي او د هغې په مقابل کې دننه د ظالم سره ودرېږي، د ظالم سات ورکوي. په دې وجه باندې چې ما ته څه اډوکي میلاو شي، ما ته څه مرداره میلاو شي، ما ته څه عہده میلاو شي، ما ته څه منصب میلاو شي، ما ته څه سیټونه میلاو شي. یو طرف ته چې څونه الله رب العالمین د علماو لوی مقام بیان کړل، بل طرف ته الله رب العالمین په قرآن کریم کې د یو عامي انسان د سپي سره نه دی ورکړی، د دغې ملا د دغې عالم مثال د سپي سره ورکړی دی. کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحس وان تترکه یلحس. الله وایي غاپي د پشان د سپي په شانتي دی. غاپي بس غاپي ده، که څه دې ورته ووایي نو هم غاپي او که څه ورته نه وایي هم غاپي. کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال د خر دی، لکه بخر باندې چې کتابونه انبار کې، هغه د څه پته لګېږي چې په ما باندې څه انبار دي. د دونه لکه علماو سربرا او د دونه لکه علماو سربرا چې د ټولې دنیا د علماو سربرا هم شي که نه، او دغه مردارو پسې ګرځي او په دغې مردارو پسې د ظالم سره ودرېږي. حقیقت دا دی، ما تاسو څه ووایي، زمونږ په دې ملک کې د امن، د اطمینان، د سکون دا ورځې څه وخت موږ ولیدلې او د هغې نه وروسته بیا دغه بد امني ده، دغه فساد دی او دا د دغې خلکو د وجې نه، د دغې مولیانو د وجې نه او د دې نورو مردارانو د وجې نه، د امریکې د پیټوانو د بې غیرته بې ایمانه غلامانو د وجې نه، زما او ستا او د عام مسلمانانو په وینو باندې سیاست. ګوره شرم او حیا ولا نه ورځي، شرم او حیا. تاسو د کراچۍ د حالت یې نه، د دې ملک د حالت یې نه. تاسو د دې عوام ویني وسکلې په قرضو کې دننه ډوب کړه. هر یو سړی د خپل خېټې پورې حیران دی، پریشان دی، د خپل رزق پورې حیران دی، پریشان دی. دلته زمونږ چې کله زمونږ یو د معاشرې نه یو سړی بهر ملکونو ته چېرته ځي مزدورۍ دپاره، هغه په موږ کې دننه هغه کورنۍ او هغه سړی مالداره ګڼلی کېږي، بیا ښه ګڼلی کېږي. ځکه بهر څه دپاره تله بې مزدورۍ دپاره، دغه مزدوري دلته هم کې والدین کوي. دلته چې دا مزدوري کوي په هغې کې دننه خپل خېټه نه شي ساتلی، خپل د بیمارۍ علاج به کې نه شي کولی. او هلته چې بهر ملکونو ته لاړ شي، هلته مزدوري کوي او په هغه مزدورۍ کې دننه خپل کور، خپله فیملي ښه په خوشحاله ساتلی شي. او زمونږ د ملک دا حال دی، شر، فتنې، فسادات. ځکه د هغې وجه دا ده چې دا حکمرانان
دا مشران دا سیاسی لیډران په 15 کالو کې دنه عوام چې کوم دی خالد دوکه کی وی غولای دوکه کی او بیا زمونږ پاکستانی عوام دا ډیر هوښیار عوام دی ډیر سمجھدار دی ډیر سمجھدار او ډیر هوښیار عوام دی د دنه به سل مړی کړي او یو څو دوزی ورته ورولي او د هغې نه به بیا هغه نه به هر سره یري دا اوس دا وخت دی که نه په دې لارو کوڅو کې وګورئ څوک څه چغې وایي موږ دا کارونه کړي دي موږ به داسې کارونه وکړو موږ به داسې کارونه وکړو موږ به داسې وکړو هېڅ مه کوه کم سے کم دا اطمینان دا امن راوړه دا د دې مسلمانانو د وینو دا سوداګانې پرېږده دا نامعلومه قاتلان دا ظالمان دا ختم کا بیا به دې پته ولګېږي چې ته څه کوې خدا الله رب العالمین د انسانانو ته وایي چې تر څو پورې چې تاسو ځان بدل نه کوئ خپل د عقل استعمال نه کوئ او دغه رنګه په حکمرانانو کې دنه هغه ونه پیژنې او هغه منتخب نه کوي هغه حکمران چې په هغې کې دنه د معاشرې دپاره ستا دپاره ستا د بچو دپاره ستا د بچو د مستقبل دپاره پکې دنه خیر دي ته خپل حالت نه بدلی نو الله رب العالمین به ستا حالت څه بدل کړي اوس دا د وټونو وخت دی او دا ټول به دغه شان دي د څاروو په شان دي ځناورو په شان دي د ګډو بیزو په شان دي او منډې وایي او بس خالي به په ځان باندې به د یو ظالم په ځای بل ظالم مسلط کړي د بل ظالم په ځای بل مسلط کړي اول خو دا جمهوریت دا خو دین اسلام کې د نصره د دې دا یو ځان له یو دین دی او که چېرې بیا هم خلاصې دې نشته دی الله دله شعور درکړی دی عقل یې درکړلی د هغې نه کار واخله زه دا خبره ځکه کوم او بار بار یې کوم موږ په دې دونه عمر کې دنه په دې ژوند کې دنه په دې زندګۍ کې دنه د امن او د سکون او خوشحالۍ یو وخت ولیده او دا ټول چې څونه غله دي او دا څونه ظالمان دي دا ټول راجمع شو هغه حالت او هغه یو سړي ته ودرېد عمران خان لرې کو نن یې څه کیفیت ته نن یې څه حالت دی او د ملک څه حالت ته د عوامو څه حال دی الله رب العالمین د انسانانو ته وایي چې خپل حال بدل کا خپله او الله رب العالمین د هغه قوم حالت نه بدلی چې تر څو هغه په خپله کوشش ونه کړي د هغې دپاره د خپل حق دپاره آواز اوچت نه کړي د خپل حق تپوس ونه کړي ظالم ونه پیژني ظالم او مظلوم کې دنه فرق ونه کړي په قاتل او مقتول کې دنه فرق ونه کړي دسی قوم حالت الله نه بدلی الله رب العالمین د هغه قومونو حالت بدلی چې په کوم قومونو کې دنه عقلی شعوري او هغه خپل عقل استعمالي فائدہ او نقصان خپل پیژني چې فائدہ او نقصان مې بس کې ده خپل فائدہ او نقصان ونه پیژني الله رب العالمین د هغه قومونو حالت نه بدلی ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله رب العالمین دې زمنګ په دې ملک د امن راولي زمنګ په معاشري کې دې الله امن راولي دا فساد دې الله ختم کړي الله دې دغه حکمرانان راولي چې په هغه کې دې ملک ته د عوامو ته خیر فائدې پکې دنه او ظالمان دی الله رب العالمین هلاک کی او مسلط چې کوم ظالمان دي
الله رب العالمین دی اغم هلاک کی الله رب العالمین دی داغه د شر او د فساد نه د هغه د ضرر نه زمنګ د عمل زمنګ د عوام زمنګ د خلق د الله رب العالمین محفوظ کی الله رب العالمین دی منګله د صحیح دین په هرا کی او باغی باندې عمل کول توفیق او د هر قسم شر او فتنه فساد نه دی الله رب العالمین موږ تاسو محفوظ کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين